نوجوان پلار روان دی. رابعیه بصریه رحمت الله علیه ورله مخله ورله ناغه ځوان په سر باندې پټای دي سي تړلې ده سری تړلې. رابعیه بصریه رحمت الله علیه ورته وی دا سر دی ولی تړلې دي. وی په دې سر می دړ دی زکه می تړلې دي. وی څومره موده پس ته په سر دل راغی. وی سلويخ کاله پس. وی خسلويخ کاله الله صحت درکړې او په سر دی دل نو. نو تا د شکر پټای په سر تړلې و چې سلويخ کاله پس د سر دل راغې نو د ناشکرای پټای لګېدلې ده چې ار سړی ته پته ولګي چې ګوره زما په سر دړ دی ګوره خبرې برا سره ډېری نه کوي. نو سلويخ کاله چې د سر سمو نو تا یو ورځ د شکر پټای تړلې. مونږ بندیانو باندې یو ورځ د شکر پټای مخې ته رانه چې مونږ یو پټای تړلی چې د هغې نه خلق دا معلومیږي چې دا زه د الله شکر ادا کوم چې دومره موده وشوله چې الله روغ صحت راکړی. نو سلويخ کاله پس په سر دل راغې نو د ناشکرۍ پټۍ کوله ولګېدلې ده او سلويخ کاله چې په سر دل نو نو تا د شکر پټۍ نه تړله. نو د الله تبارک وتعالی بلا احسانات تی په مونږ او تاسو باندې چې د دې شکر ادا کوو. تاسو اندازه والئ اوس چې دا بجلی لاړه شي نو څومره تیاره راشي. سړی ترې دې بجلی څومره احساس کیږي چې راشي بنده څومره خوشحاله شي. دا یو مصنوعي رڼا ده او الله تبارک وتعالی چې هر ورځ د انور راخیږي د ماښامه پورې دا څنګه رڼا ده. هر ورځ رڼا څومره کولو روښانه بیل پکې اغسته نشته دی. چا نه د بیل مطالبه نه ده کړې او روښانه رڼۍ هر ورځ ما ته یو ورځ شکر ادا کړی چې الله شکر دی چې د دې انور په مونږ ټیکس نشته دی. د دې انور زمونږ نه څوک پیسې نه اخلي. د دې رڼا څومره ښکلې رڼا هر ورځ راخیږي. د ماښامه پورې ستا د بجلی لیټ بني ځکه د انور رڼا شته دی او داسې رڼا ده چې په هر ځای کې او په هر ګوټ کې رڼا ده. نو دا څومره د الله فضل او احسان دی چې الله تبارک وتعالی ځکه قرآن کې ویلي وجعلنا سراجا وهاجا. زما یو انعام ګوره انورم دی چې یو ځلیدونکې ډیوه مې دله درکړې ده. یو ځلیدونکې او پړقېدونکې او روښانه ډیوه مې درکړې ده چې هغه پړقېږي هغه روښانه ډیوه. نو ای بندیانو تاسو ولې د دې شکر نه ادا کوئ؟ نو چې معمولی تکلیف راشي نو مونږ ټول بیا د الله ناشکري ادا کوو. مونږ ټول باران د پاره څومره دعاګانې کوو چې کله باران وشي چا دا دعا کړې چې الله ستا شکر دی. چا 2 رکعاته مونځ کړی دی چې الله شکر دی چې هغه د تکلیف حالت تی زمونږ نه لر کو الله مونږ باندې د ښکلې ورځې شپې راوستلې. نو عمر له ارام او ارام خو چې کله پې لږ غونتې تکلیف راولمه نو دی بیا ناشکري کوي او ناامیدي کوونکی دی. نو د الله تبارک وتعالی په مونږ باندې بلا احسانات دي. د ړوند نه تپوسو کوئ د سترګو څه حال دی. ړوند کښېنه ووایي پړه دې څه ارمان دی. ړوند به وایي چې 1 روپۍ دې نه وې خو چې یو ځل مې الله دا سترګې کولو کړی چې ما دا نظام ولیدلی. ما د جماعت نوم اورېدلی خو لیدی خو مې نه دی. ما د موټر نوم اورېدلی دی خو لیدلی خو مې نه دی چې دا به څنګه دی. ما د مور نوم اورېدلی دی خو ما خو مور لیدی نه ده چې مور به څنګه دی. ما د پلار نوم اورېدلی خو ما پلار لیدی نه دی. دا خو هغه په ذهن کې یو شکل جوړ کړی دی د پلار لا د مور لا. نو د ړوند نه تپوسو کوئ د سترګو څه قدر شته که نه؟ سترګې یو نعمت دی که نه دی وایه؟ نو تا ته به د دې سترګو احساس وشي چې دا څومره لوی نعمت الله درکړی دی. ځکه الله وایي انسان ته ولې زما خلاف ولاړې؟ ما غرک بربک الکریم. ته د دې کریم رب په باره کې چا دوکه کړی؟ صرف دې اندامونو ته دې وګوره تو ځان له سوچ وکړه څنګه جوړ په جوړ دي. دا که دا یو لاس اوږد وی یو لڼ وی نو بیا یوه خپه لږه اوږده وی او یوه لنډه وی څه حال به و؟ یوه سترګه لږه غټه وی او بله لږه وړه وی څه حال به و؟ بیا به تا اندازه اغستې وه نو داسې ښکلی جوړ په جوړ او داسې پیون په پیون داسې برابر مې پیدا کړی. نو ما غرک بربک الکریم. ته زما په باره کې چا دوکه کړی؟ ته ولې زما ناشکری کوې؟ ته د احساناتو ته زما نه ګورې؟ نو الله تبارک وتعالی د انسان هغه حالت ذکر کوي
چې دې ډېر نا امید او ناشکر دی زما دا بنده. ولئن اذقنا الانسان که اوسکو مونږ انسان ته منا د خپل طرف نه رحمتن سنیامت یو احسان پی وکو نم دې اقرار نه کوي دا زما کمال دی. داسې نه وایي چې دا د الله د طرف نه دی، نو وایي نه 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 دا زما کمال دی، وایي دا د الله د طرف نه په ما باندې احسان دی، دا زما کمال نه دی. صحابه کرامو چې با ښه کارو کو د هغې نسبت په الله ته. یو صحابي نه بل کس د مسلې تپوس چې د مسلې تپوس یې وکړو د صحابي نه، نو صحابي هغې کې وی ورګه زه ګورم چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه په دې کې زما مخې ته څه راغلي دي. نو ډېره زمانه سوچ وکړو، یوې میاشته پورې سوچ وکړو، وی څه نه دي راغلي. یوه میاشت پسې وی زه اوس خپله اجتهاد کوم او مسله بیانوم. نو وی که صحیح مې بیان کړله صحیح، دا به د الله د طرف نه، او که غلطه مې بیان کړله نو دا به زما او د شیطان د طرف نه، بیا یې ما ته منسوب کوئ چې دا غلطه مسله کړه. نو که صحیح وه نو د الله د طرف نه وي، او که غلطه وه نو دا به زما او د شیطان د طرف نه. نو چې مسله یې څنګه بیان کړله نو یو صحابي تایید وکړو، وی ما د نبی علیہ السلام نه دقه شان اورېدلي څنګه چې تا فیصله وکړه. هغه سم خوشحاله شو، وی زما فیصله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فیصلې سره برابر وختله، زما فیصله د نبی علیہ السلام د فیصلې سره برابر شو. نو صحابه کرامو چې به نیک کارو کو د هغې نسبت په الله ته کوو. مونږ چې نیک کارو کو نو نسبت یې ځان ته کوو، دا زما کمال دی، دا خو زه څوک یم که نه، او زه داسې داسې کوم که نه. نه، ولئن اذقنا الانسان منا رحمتا، خو اوسکو مونږ یو انسان ته د خپل طرف نه رحمتا سنیامت، ثم نزعناها، بیا یې راکاږو دې نعمت لره منه د ده نه، هغه نعمت ترې نه بیا واخلو. نو انه لیئوس کفور، دا انسان بیا لیئوس نا امید او کفور دی، بیا ناشکر. نو هغې عمر انعامونو ته نه ګوري او د دغې لږې ورځو هغې تکلیف ته بیا ګوري. ټول عمر روغ روغ نه چې خپه کې تکلیف راشي، یاره د خپې نه پوزې له راغلی ما تنګ کړی ما. مشره بابا کاکا دا 50 سال چې دی دا خپه روغه وه، هغې ته نه ګوري. دا 50 سال چې دی د سترګې نظر برابر و، هغې ته نه ګوري. خیر دی که اوس د الله د طرف نه څه تکلیف راغی نو 50 سال روغ نه وي، 50 سال دا سترګه روغه نه وه، هغې ته ګوره. الله تبارک وتعالی وایي زما ناشکري مه کوه، زما نعمتونه که وګورې 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 سترګې به دې ستړي شي، واپس به درته راووړي. که په قلم یې لیکې نو سیانې به ختمې شي، خو زما نعمتونه به ونه لیکې. هر حالت کې څوک تر نه تپوس کوي څه حال دی، وایي الحمدلله، بس شکر دی، دا الله حمد دی په هر حالت کې زه وامه بس الحمدلله. لکه حالت تی بدی او ته وایي الحمدلله، نو فرشتي وایي آمین. یا الله د حالت بد دی او دې ستا شکر ادا کړي، الله ښه کړي ورله، نو حالت یې ښه شي. او چې بدي او د بعضې بنده هغه ښه او دې ناشکري وکړي، نو فرشتي وایي یا الله ښه دی او دې ناشکري کوي، دا څنګه چې ده وکړه الله داسې ورله کا، نو هغه به وي نو بیا به نیش. نو د بعضې سړي په دې خوله کې هسې نیش پروت وي چې د څه په باره کې دې تپوس کوي نو نیش، بس فریاد به کوي، بس د ده فریاد به ختم نه شي، دی به عمر له دا فریادونه کوي. نو دا د الله تبارک وتعالی لویه د قدرت نښه شوله چې د ځمکې او د اسمانونو پیدایش دی. خدای ځای کې ذهن ته دا سوال راځي چې الله تبارک وتعالی وی اسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل. نو ورځ او شپه خو دې ته وایي چې نور راوخیږي نو ورځ شروع شي، چې پرېوځي نو شپه راشي. نو ورځ او شپه خو په نور سره پیژندلی کېږي، او چې ځمکه او اسمان لا پیدا نو نو نور کوم ځای و، نو چې نور نو نو ځمکه او اسمان هم لا نو ورځ او شپه خو نو، نو څنګه الله په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل؟ علما وایي د دې معنی دا ده چې الله تبارک وتعالی د شپږو ورځو په اندازه باندې پیدا کړل. لکه نن سبا چې شپږ ورځې څومره موده ده او څومره وخت دی،
الله په دومره وخت کې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي لکه د شپږو ورځو او چې څومره وخت جوړیږي د نن سبا په اعتبار سره نو په دومره موده او په وخت کې الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړي. بیام ذهن ته یو سوال راځي چې الله تبارک وتعالى خو قادر مطلق دی خو چې وی کن شن فیکون اغسیس شي الله چې دی د شپږو ورځو په اندازه پیدا کول د شپږو ورځو په موده کې نو په یو منټ او په 2 منټو په اندازې ولې نه پیدا کول په کلمه د کونی ولې نه پیدا کول. علما وایي چې دا الله تبارک وتعالى د سي زروم پیدا کولې شو خو چې په دې دومره ټیم کې پیدا کړل نو دای دې مخلوق ته یو خونه وکړله چې تاسو یو کار کوئ نو په طریقه او په اندازې کوئ په قلار ارکار کوئ یکدم او دفعتن واحدتن کار مکوئ په قلار کار سرته رسوئ. نو الله هغه ذات ته چې پیدا کړل اسمانونه او ځمکه فی 6 ایام په اندازه د شپږو ورځو کې وکانا عرشه علی الماء و عرش د الله علی الماء په اوبو باندې د الله عرش په اوبو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا یو فقیر صحابی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کې د قد نه کرکوټه وو خو نبی علیہ السلام به وی د علم ګوډه دی دومره علم فقاهت الله په ور کړی و دنه یو تپوس کوون کی تپوس کو چې دا عرش په ابو باندې نو دا ابو په سبان دی وی نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی دا ابو په هوا باندې وی هغه ورته وی دا هوا په سبان دی وی دا د الله په قدرت بس خبره ختم. عرش په ابو په هوا وی هوا د الله په قدرت باندې نو د دین د الله لوی قدرت معلومیږي لکه اوبه چې دا یو مایسیس دی او عرش د دې د پاسه ټینګ ولاړ. نو بیا بعض علما وایي چې دا عرش د اوبو د پاسه او د دې په منځ کې فاصله نه و اوبه وی بیا په عرش نو لوی نه د قدرت ته چې په دې مایسیس باندې په دې نرم سیس باندې عرش ټینګ ودرېدل. او بعض علما وایي نه د دې په مابین کې د کائنات فاصله و د عرش او د اوبو په مینس کې نو وکانا عرشه علی الماء و عرش د الله په اوبو باندې. آیا چې عرش الله اول پیدا کړی دی د ټول مخلوق کې د ټولو نه اول څه شی پیدا شوی دی؟ بعض روایاتو کې راځي وي د ټولو نه مخکې الله تبارک وتعالی عقل پیدا کړی دا په ټول مخلوق کې اول الله پیدا کړي. بعض روایاتو کې راځي چې نه الله عرش د ټولو نړومبه پیدا کړي او بعض روایاتو کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نور الله نړومبه پیدا کړي دي. او علما وایي اصح روایت دا دی چې د ټولو نمخ کې الله تبارک وتعالى قلم پیدا کړي دي د ټولو نمخ کې الله قلم پیدا کړي په قلم باندې بیا تقدیر ولیکل شو نو د ټولو نمخ کې الله تبارک وتعالى چې مخلوق کې پیدا کړي دی نو هغه قلم دی اول قلم پیدا شو په قلم باندې بیا تقدیر ولیکل شو نو وکانا عرشه علی الماء هو عرش د الله علی الماء په اوبو باندې لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله وی دا نظام مزمک او اسمانونه می پیدا کړل عرش می پیدا زمک او اسمانونو منس کې می تاسو له ژوند د تیرولو سہولیات پیدا کړل دا ولی لیبلوکم ایکم احسن عملا د پاره د دې چې الله امتحانو کې پتاسو کې چې تاسو کې بسوک خیسته عمل کوي ډیر عمل نه د چا عمل بخیستوي. نو دنیا یو امتحان مونږ ته یو پیپر میلاو شوی دی پیپر ار سړی ډکی لګیا دی او نتیجه به په ورځ د قیامت باندې به نتیجه اورول کی. دا اوس مونږ په یو امتحان کې یو پیپر شروع دی لیبلوکم امتحان ته وي
د پاره د دې چې امتحانو کې الله پتا سبحان دی ازمیخو کې الله پتا سبحان دی نو دا د الله امتحان شروع دی او مونږ ته پیپرې میلو دی اوس مونږ پیپرې ډکو او آخرت کې به نتیجه اوش اعلان به وشي پلان کې د پلان کې زوی عمل نامه ورته په خلاص کې میلو شو دسی کامیاب شو چې بیا پس ناکامی نشته دی او دا ریزلټ به اوټ کیږي چې پلان کې د پلان کې زوی په ګس لاس کې ورته عمل نامه میلو شو او پلان کې د پلان کې زوی ناکام شو او چې په ګس لاس کې ورکی علما وایي دا لاس ولدي سي د ملا د طرفنا په خېټه کې دي سي روباسي او دي سي به عمل نامه والی نو د دې امتحان ریزلټ به اوټ کیږي دا ډیر لوی امتحان دی ليبلوکم ايکم احسن عملا دا الله په مونږ باندې امتحان کوي امتحان شروع دی تاسو بلیدي چې د ماشومانو پیپرې شروع شي سحر مور سکول د وخت نه ګنټه وختي لیږي پاسه بچیا امتحان دی امتحان کې پیل نشي دا مور دا فکر کوي چې دا بچي چې سحر ودده او د نمونس کیږي د اخرت په امتحان کې پیل کیږي غټ امتحان خدا دی دای سار لټی نه چې پاسه بچیا د اخرت یو لوی امتحان دا روان دی هغه کې ګورې پیل کیږي هغه کې چرته پیل نشي ګورې دنیا کې پیل شنو پاس پشیخو کو آخرت کې پیل شنو ګورې بیا پاس کې د نشته دی نو لیبلوکم ایکم احسن عملا د پاره د دې چې ازمیخو کې پتا سو باندې چې کم یو به پتا سو کې خيسته عمل کوي نو د الله د طرف نم دا امتحان شروع دی دې پر چولم تیارې کوو دې کیم خیال کوو څنګه چې د سکول امتحان لا دنیا کې امتحانونو لا تیارې کوو نو الله بسګوري احسن عملا چې د چا عمل خيسته دی منس کوا خو خيسته کوا خو په پټه طریق کوا چې تینا ګس لاس خبر نشي لګ عمل کوا خو خيسته کوا او کرای کوا مت کې الله باز خلق رو بلی ورته بوای عمل د پلان کې د پاره کړو په دنیا کې چې پلان کې می اوویني او پلان کې خبر شي ورشه د پلان کې نه خپل بدله وواړه ورشه چې بدله درلدر کی تاوی چې پلان کې را تخسړې وي پلان کې را تخسړې وي پلان کې را تخسړې وي نو ورشه د اغین نن خپل بدله وواړه تا خو د شهرت لپاره دا کړیو د شهرت لپاره لګیاوي ورشه اوس د اغین بدله وواړه حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی په شهرت پسې ولګي دا عمل کوما چې په دې سره مشهور شمه وی الله پاک دې شهرت ته اواله کی الله ولدا شهرت ورکی ویزا تا دا غوښتو دا والا ګرځه په دې پسې ما سره دې سنشته نو احسن عملا دا عمل بطول کیږي طول چې کرواله پکې سمره ده خطا کېده به پکې نه ډیروالی ته به نشي کاته طول بکیږي چې دا سمره خېسته ده ولا ان قلت انکم مبعوثون او کته دی ته وای چې انکم مبعوثون تاسو به دوباره پاسولې شي من بعد الموت رستو د مرګ نو لا یقولن الذين كفروا نخم خوای هغه کسان چې کافران دي چې تو ورته د باس بعد الموت خبرو کې چې دوباره ژوند را روان دي هغه وای ان هذا الا سحر مبين نه دا خبره د دوباره ژوند مگر دا خو ښکار درو دا رښتیا دي اذا كنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون مونږ به ریزه شروع بیا به دوباره څنګه پاسو نو د مسلمان بدا عقیده مضبوطی چې دوباره ژوند دی الله ته حاضری ده او د دې امتحان ریزلټ به می اوټ کی داسې خسته وګاګان اوریدلو د لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کې پدې به تاسو ته ان شاء الله العزیز خسته واقعاګان او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان سره کلیک کې تاسو ته د نوې ویډیوګانو مخه ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم شریکه کې والسلام ډېر مننه